السلام علیکم. ډیر اهم واقعیات په تیرو ورځو کې وشو. یو خو په لاهور کې د ماشومې سره د زیادتۍ واقعه شوې وه، په کم باندې چې بیا ماشومانو په ټول لاهور کالجونو کې احتجاج وکړو او دا یو پرایویټ کالج دی، پنجاب ګروپ اف کالجز، د هغوی کالجونو کې شوې وه. بیا په هغې کې پولیس پې تشدد وکړو. بیا مریم بیبي یو پریس کانفرنس وکړو چې سره نه داسې واقعه نه ده شوې. نن بیا په پنډۍ کې کالج سټوډنټان راووتو او کالجونو بلډینګونو ته ور ولګو او پولیس تشدد وکړو. اوسه پورې 150-200 کسان پکې ګرفتار هم دي. نو دا یو واقعه شوې ده. داسې واقعات په ملک کې چې کېږي نو د هغې چې څو پورې شفاف تحقیقات نه وي شوې، یو طرف ته خلک الزام لګي، بل طرف ته وي د سره واقعه نه ده شوې. نو په دې کې څه تیاره ختمول پکاري، ځکه چې د پنجاب ګروپ اف کالجز مالک چې دی امي عامر دی او د دنیا نیوز چینل مالک دی او ډیر طاقتور خلکو سره رشتہ داریانې دي. د ټول غټو خلکو سره د هغوی رشتہ داریانې او کاروباري شراکتدارونه دي، ځکه د هغوی کالج ته نقصان حکومت نه غواړي چې ورته میلاو شي. بل خبره پکې دا ده چې حکومت اچانک د شنګای تعاون تنظیم دوران د پارلیمنت او د قومي اسمبلی اجلاس راغوښتی و، د سینټ اجلاس شروع دی او دوی کوشش دی چې په هغې کې هغه آئیني ترمیمونه پیش کړي چې د کم دپاره د خلکو خویندې اغوا کېږي، ښځې اغوا کېږي، لوڼه اغوا کېږي، بچي اغوا کېږي او هغوی مجبوره کوي چې تاسو دې قانون له به په هر حالت ووټ ورکوئ. د حامد رضا دی د سنی اتحاد کونسل مشر، هغه د کاشف عباسي په پروګرام کې وي چې فیاض چچړ یو ایم این ای دی، د هغه د 12 کالو اکلو تازوی اغوا کړی او په پلاسې دې نوکونه ایسته، په پلاسې د سینې نه غوښه کټ کوله او په زوم کانفرنس د هغه ښځې ته دا ویډیو ښودله. نو دومره ظلم روان دی. بیا سینیټر اختر مینګل وي چې زموږ په پارلیمنت کې 2 سینیټران دي، یو چې دا د هغې په کور کې فلیټ کې بنده کړی، ریډې پې کړی او د هغه زوی اغوا کړی، او بل چې دی سینیټر صاحب سهار ډایلیسیس دپاره تللی او د خپل زوی سره او هغه اوسه پورې غیب دی. او دا یې وایي چې ما ریزاین کړی په دې ده چې دا غیر قانوني اسمبلی نه داسې قانون سازۍ کې زه خپل حصه نه اچوم، خو زموږ سینیټران مجبوره کوي. بیا پکې دا وه چې د سینیټر زرکا د تحریک انصاف چې دا د هغې زوی اغوا کړی، بیا خلکو وی جوړ هغه هم قابو کړی ده، خو هغې بیا یو ویډیو بیان وکړو چې زه د ووټ ورکولو نه استعفا ورکوله بهتر ګڼم. یو د تحریک انصاف په سینیټر باندې شک دی چې هغه هم خرڅ شوی دی او روان دی. په دې دوران کې بیرسټر ګوهر چې دغه چیرمن دی تحریک انصاف، هغه وی چې د مسلم لیگ نون 2 کسان هغوی هم د آئیني ترمیم له ووټ نه ورکوي. د آئیني ترمیمونه کوششونه شروع دي. مسلم لیگ نون ته پته ده چې کو 25 تاریخ نه مخکې دا آئیني ترمیم ونه شو نو د هغوی حکومت بیا سروایو ګران دی، ځکه چې دا فراډ الیکشن کولاو شي او قاضي صاحب لاړ شي نو ټول 2 نمبري ده. بیا به د دې الیکشن کالدم کېدیږي. د دې اظهار قمر زمان کایر هم کړی او خواجه آصف هم کړی چې موږ ته دا اشارې میلاو شوي دي چې دا الیکشن به آډیټ کېږي. نو که تاسو څه غلا نه یې کړی، الیکشن صحیح شوی، نو تاسو ته څه فکر دی؟ خو دوی ته پته ده چې فراډ الیکشن او که آډیټ یو شو نو دا ټول سیټونه به تللي وي. دا مختلف واقعات دي چې ډېر تیزۍ سره روان دي. بل طرف ته د عمران خان باندې پابندي لګولې او د عمران خان له چې د صحت تشویش خلکو سره پیدا شو نو د پیمز 2 ډاکټرانې بوتلو پای باندې اوس د تحریک انصاف په لیډرشپ باندې ورکران شدید تنقید کوي چې څو پورې د شوکت خان هم د عمران خان خپل ډاکټر نه میلاو شوی زموږ تسلي نه کېږي، ځکه چې سرکاري نوکر ډاکټر دی، د حکومت نه او د ایجنسیانو نه به غلط بل څه رپورټ څنګه ورکوي. بیا د عمران خان خور چې دا نورین، هغې ووایي چې زما په دې لیډرشپ بالکل اعتبار نشته او زموږ تسلي صرف په ډاکټر عاصم ده چې عاصم عمران خان سره ملاقات وشي نو موږ ته به تسلي وشي چې د هغه صحت ټیک دی. خو دا هر څه رابطې ولې ختمې کړي؟ دی په دې ختمې کړي دي چې عمران خان لیډرشپ ته ویلي چې د دې اسمبلی نه که څه قانون سازي کېږي دا جعلي اسمبلي ده، نه به یې منې او د هغه پیغامات بندولو دپاره، ځکه چې د هغه پیغام به چا راوړو، انتظار حسین پنچوته وکیل، هغه یې مغوا کړی دی. نو چې دی عمران خان دی لیډرشپ له ډایرکشن ورنه کي او هغه سټریکټلی منی کړي. خو د تحریک انصاف کم لیډران چې بهر دي د حکومت سره چې په کمیټو کې کینی، دا ټول د عمران خان د کاز سره غداري کوي.
دوی ته ویلیو چې دا جعلي اسمبلی ده، دې کې به تاسو قانون سازۍ دپاره نه باس کوئ نه به ورسره کینې، دوی بیا هم کینی. او اوس داسې ښکارېږي چې دوی ورسره په څه پوینټونو متفق شوي دي، نو دا د عمران خان سره دوی غداري کوي. دا څه چې روان دي ګورو چې دا قانون سازي پاس کیږي او کو نه پاس کیږي. ځکه کو دا قانون سازي پاس شوه نو دا د پاکستان کې د جمهوریت دپاره، د انساني حقوق دپاره، د دې دپاره یو سیاه دین بی. نن یونایټډ نیشن هم په دغه 26 آئینی ترمیم د خپل تشویش اظهار وکړو چې دا په کم شکل کې دی نو دا ډیر خطرناک دی او دا د انساني حقوق پامالي ده. ملک نه بیا سم شمالي کوریا یا بوټان جوړ شي چې څوک به هیڅ خبره نشي کولی، ځکه کو خبره کوي نو ته به اغوا کېږي. اوس هم ډیر خلک اغوا کېږي او څوک یې تپوس نشي کولی، خو دومره ده چې څوک د عدالت دروازه خو کټکټاو کي کنه. په دغه ترمیم نه پس بس تا سره د عدالت تلو اختیار ختم شي. او څنګه چې به په فاټا کې هغه قانونو چې 40 FCR کې به PSF څوک بند کو نو بیا به چې 20 کاله تپوس نشو کولی چې د دې ولې بند کو، ځکه چې هغه سره د مخکې عدالت تلو اختیار نه. نو دا ټول قانونونه را روان دي. کوشش کوي چې په خپل MNA ګانو باندې پریشر واچوي چې خرڅ نشي، ځکه کو دا قانونونه پاس شو نو پاکستان اسیم د اوسېدو قابل نه دی پرېښی، بیا به بالکل دوزخ شي. امید لرم چې تاسو به صورتحال نه خبر شوي. کومو ویډیو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.